السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو، زموږ نننی پروګرام چې کوم دی هغه د سواد په تیرو حالاتو باندې دی. په 2008-9 کې چې کوم حالات په سواد کې راغلي وو دا هغه تقریبا د هغې 19 کاله تقریبا پوره شو او په هغې باندې به موږ نن تجزیه کوو سینګر تجزیه نګار رحمت علي خانجي سره. خانجي لاول تاسو ته په پروګرام کې په خیرالي وایو او د سواد د تیر شوي د حالات لږ غوندې کیسه راته وکړئ چې په سواد کې کله دا حالات جوړېدل دا جوړ شوي د څه د وجې نه او بیا چې څومره سختې زموږ د سواد د قوم برداشت کړی د هغې هغه راته بیان کوي. ډېره مننه صمد انجم خان. بسم الله الرحمن الرحیم. درې څلور سواله تاسو زمانه وکړل، نو زه به لمبر په لمبر جواب درکم. اولنې دا ګریټ مایګریشن چې شوی دی که نه، دا لکه دې ته به عظیم هجرت موږ ووایو. دا په دنیایي تاریخ کې د 40 لکو کسانو داسې هجرت نشته، د دې نه مخکې د دې څه داسې تاریخ نشته چې 4 میلیون خلک چې دی هغه داسې په یو وطن کې په خپل وطن کې هجرت کړی. هجرت اصل کې معنی دا ده د خپل وطن نه بل طرف ته تلل که نه، خو دا یو ډایلیما وه په هغه ټایم کې چې موږ په خپل وطن کې هجرت وکړو. اوس تا وی چې څه سرکمسټانسز وو، څه چلو. نو د نیټو د 9/11 نه پس چې نیټو کله په افغانستان کې حمله وکړه که نه صمد انجم خان، نو هغه چې دی که نه د هغه اصل ټارګټ پاکستان د دې جنرال حمید ګل الله دې وبخښي، هغه یو ډېر قابل جنرال و د ISI. هغه یو آرټیکل لیکلو په هغه ورځو کې، هغه القاعده بهانه افغانستان ټکانه اور پاکستان نشانه. دا د هغه وخت پالیسي میکرز چې دی که نه د پاکستان پالیسي میکر، زه به ته نن پاکه خبره کوم. په هغه وخت کې د پاکستان پالیسي میکر دا وګڼله چې په دې وطن کې به څوک قرباني ورکوي. په هغه وخت کې زموږ لږ آبادي 12-13 کروڑ آبادي وه. نو په هغې کې دا خطه چې دا منتخب شوه دیله، دا ګوره ګراوند ریالټي ده ته نن دا منتخب شوه د دې پالیسي میکر د دې خبرې. او دا ګوره په هغه وخت کې خلک دا کریټیسایز کوي، خو دا د پاکستان مجبوري وه. د پاکستان ځان له یوه لاره جوړه کړه او دلته مخدوش حالات دلته سټارټ شول. هغه مخدوش حالات کې چې کوم څه کریټیو کار شوی دی، لکه موږ به ورته داسې ووایو چې څه ډرامې جوړې شوې، څه ریل و، ټیک شو. نو هغې په دې وطن کې دا قصه یې جوړه کړه او د وزیر اعظم پاکستان د هغه وخت د رضا ګیلاني مطابق د سوات خلک د پاکستان د بقا جنگ وی لړاوهي. لکه موږ به داسې ووایو که نه په اردو کې چې ورته وایي قرباني کا بکرا. نو موږ نه په هغه ټایم کې هغه جوړ شوي او موږ 2 کاله 2.5 کاله په کرپیانو کې په دې کې خپل عمر تیر کو او د هغې نه پس موږ ته اډر راغی بای هوک یا بای کروک. موږ ته یې وی چې تاسو د دې ځای نه وځئ. نو موږ بې یارو مددګار بې سرو سامان د وخت په ننګي باندې یو تریخ اوښکه موږ په هغه ورځ سکلې ده او زموږ په ننګو باندې اوښکې بهېدې. زموږ د مشرانو کشرانو ابۍ، زموږ د ځوانانو د هغو د سترګو نه اوښکې بهېدې او د دې وطن نه څوک پیدل، څوک په ګاډو کې، څوک په کټونو کې، څوک په شا د دې وطن نه خلکو په شا کړي خپل مشران که نه. نو دا خلک روانو او دو تقریبا چې د لانډاکي پورې خو هر سړي پیدل سفر کړی دی، د لانډاکي پورې خو هر سړي پیدل سفر کړی. د هغې نه په اخوا که چاته څه دغه میلاو شوي دي، نو په یو گاډي کې د 10 کسانو په ځای کې 100 کسان ناسو او ځانې څه په طریقه د مردان او د شیخ ملتون کیمپونه او د صوابۍ ته او نوخار ته او چارسدې ته او پېښور ته خو دغې خلکو موږ له ډېر زیات وام ویلکم را کړی. موږ له د پښتو یو ډېر غټ عزت را کړی. موږ سره یې خپلې ډوډۍ نیمې کړې وې په هغه ورځ 2-3 کې چې کله لاس هر شی ارینج شوی نه و که نه. نو د دنیا د ټولو تاریخ کې بدترین هجرت چې ورته زه وایم که نه، او کم چې زموږ مشرانو کشرانو کم تکلیفونه په هغه وخت کې تېر کړي دي هغه ناقابل بیان دي. او د هغې سکریفایسز موږ ته نننې دا خبره ده که نه، د هغې ریوارډ موږ ته چې نن ته په یو پرامن پاکستان کې ژوند تېری. په 2019 کې تا د دې وطن نه نیټو ویسته او 2020 کې که نه، او هغه د سوات د دې قربانیانو مرهونې منت وه. جی دا 4 سوال استاسو خانجي ما خو هغه کتلي وو چې یاره
کم خلک د سوات نه کم هجرت کوي څومره سختې وي ځکه چې مال حال پاتې کېږي بچو پته نه لګي پیسې خپل کور یو سړی ځان له جوړ کړي پاتې کېږي چې واپس راځي هغه کور مسمار شوی هغه کور سوځېدلی داسې بدې پېښې مې ډېر راغلي وي ډېر پکې داسې خانجې راغلي چې هغوی پکې شهادتونه ورکړي دي هغوی پکې شهیدان شوي دي داسې پکې راغلي دي چې هغوی دلته نه هجرت کړی دی او د هغوی مشران چې کوم دي هغه په چارسده صوابۍ مردان کې دفن شوي دي نو سخته خو ډېره زیاته وه عوام ته څه پیغام ورکړي چې د خپل د ملک او د خپل د سوات خصمانه په کومې طریقې سره وکړي ګوره اولنۍ خبره خدا ده که نه دوست لکه هغه تکلیفونه خو تا وویل هغه خو به حیثیت سواتی ما ته د هغې د درد او د هغې احساس شته خو تا یو سوال وکړو چې سواتیان په فیوچر کې لکه ځان څنګه د دې خبرونه د داسې فتنه فساد نه ځان وساتي نو که ګوره خانجي دا موږ ډېر وکتل چې کله بیټریانو والا سکینډل راشي کله د اوس نن سبا پکې د ایراني ریالونو ایراني پیسې چې کومې دي د هغې لوبه شروع شوې ده دغه موږ خلک چې کوم یو موږ بار بار دوکه کوي اصل کې اوس وخت کې دی دا خلک په بد نه ګڼي ګورې ښه ده یو خبره صحیح د 1990 نه ته د دې ټیمه پورې واله که نه دا 35 سال راځي 36 سال تقریبا که نه تقریبا نو دا ټوټل دا یو سیناریو راواله دا 3 پیړیا چې دي که نه 3 پیړیا نو 3 دهایي چې دي 3.5 دهایي چې دي په دې کې ګوره په شریعت کې منګه لکه داسې سړي باندې وښیدو چې د هغه د شریعت سره کار نه ټیک شو منګه هغه ډرامې ولیدې او منګه بلایندلی ډیوټیډ شو لکه پړنده سترګو باندې د دیر نه یو سړی راپاسېد په دیر کې اسلام رانوست او دلته په سوات کې راغی او مال یې سوات تباه او برباد کو بیا د دې ځای نه د افغانیانو دا د اوس ټوله قصه ته کوم هغه سړی ولګو د دې ځای نه لاړو افغانستان کې وي تاسو ته دغه وله به دا هلته کې به جټ جازونه ولو نو هلته کې 2 خلکو ویوړی او افسوله جازونه یې پېویشتل بیا دې افغانیانو مونږ هلته کې زمونږ دا مشران د دې پورې غاړې دا مشران چې دي که نه د دې سیند نه پورې دی بیا هلته په کنټینرو کې بند کړل نو بیا د هر یو مشر په سر باندې 15 لاک 20 لاک روپۍ ښه باقاعده د اغوا روپۍ اخیستې دي او موږ د هغه ځای نه واپس د خپل مشران راوستل چا 2 کاله ویستو چا 3.5 کاله ویستو ایون دا که نه چې هغه به دا کنټینر نه غاغولې باترومونه هم نه جوړ کړي بس په کنټینر کې ولا سوری کړی او پایې کې به د هغه حاجتونه ماجتونه پوره کړل چې خدای خبر څنګه بد دي ورځې به وي که نه افغانستان خو ډېر زیات ګرم هم دی که نه په کنټینر کې ته پروت دی 3.5 کاله د سواتیانو هلته دا اذیت برداشت کو بیا د هغې نه پس یو بل سړی راغی او هغه داسې چغه کړه وی اسلام نو اسلام د سړي نه نوم هغه د دین هغه اسلام نه وي شاته پسې تام وي امام وي اسلام زنده باد که نه اصل کې اسلام خو یو مذهب دی د امن درس ورکوي او هغه وایي لا اکراه فی الدین په دین کې سختي هم نشته که نه او منګه سو وایو منګه راواغسته په د هغه سره منګه راواغسته د سټیټ خلاف یو ریټ من قایم کو که نه د سټیټ خلاف چونکې منګ له نه پکار په هغه ټایم کې موږ مرګتیا کړی وی منګه ته اوس بله خبره وکړه دغه خو خپل ځای شوه منګه د هغې سزا وسه کله چې منګه لاړو او 2-3 میاشتې منګه په پردي وطن کې وو اوس تا بله خبره وکړه چې یاره خانجي دا تا پکې ولې بله وچېړله د بیټرانو والا دغه خیر دی چې خو اوس تا پوره سوال خو دې ورسره یو بل کړی دی که دا خو به دله پوره کوم سو ټیک دی جي ډایرکټر صاحب خو ښه نه اوس وکړې چې نه نو تا سوال وکړو دا جواب خو درکړم که نه سمندر کوزه کې راباندې ها بند کوشش کوم که نه نو هغه اوس ګوره د بیټرانو والا یا ډالر والا یا دغه ډالر والا پیسې چې تختولیا پردو والا یا هغه قمبر والا هغه غټ پراجیکټ والا یا هغه تسپو والا که نه یا هغه دوایانو والا دا زما اوس ستا اندروني د دې زړه لالچ دی دا د چا ایک نه دی ته ازلي دغه کسان چې دا بې ادبي دي مافي دا ازلي سودخور دي او د یهودو د خاندانه دي او د هغو په کډه کې تا ته پته شته یهود په څه کې مشهور دي یهود په اسلام کې ولې سزاوار شوي دي تا ته پته شته دو په انټرسټ روپۍ ورکوي په سود او ستا دا پوښتنه هم د یهود د تره زوی دی که نه نو دی هم دغه چل کوي
हैन په دې بدل بل ورځ یو پوره سبجیکټ باندې باندې وچی دا په سبجیکټ وچی ټولو صحیح شو چې موږ ولې دا په کربونو روپۍ وبېللې صحیح شو ډېره مننه ګرانو کتونکو د ټایم د کمي د وجې زموږ دا نننی پروګرام چې کوم دی نو دا به کنټینیو وي دا به انشاءالله تاسو سره په راتلونکي بله ورځ باندې په دې موضوع به خبرې کوو چونکې زموږ د سوات خلک چې کوم دی نو څنګه چې سوات خپل دغه شان دي دا خلک هم ډېر زیات خواږه دي او ډېر په معمولي خبره باندې موږ غولېږو موږ دوکه کېږو نو زموږ خلکو هم دا پکار دي چې موږ خپل ځان وپېژنو نور د دغه دوکو نه دغه دړاکو نه دغه نه موږ ځان وساتو نو زموږ چې څومره سوات ښکلی دی څومره د سوات صفتونه په ټوله دنیا کې کېږي دغه شان دي زموږ د سوات چې کوم عوام دی هغه هم ډېر زیات ښه خلک ډېر خواږه خلک دی امید لرم زموږ د نننی پروګرام د خانجي دا تجزیه دا به ستاسو خوښه شوې وي راتلونکي بل پروګرام پورې خپل ورور سمدان ته اجازت راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان